أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او په تاخیر سره معلوم دي تاسو ته کسان چې زیاتې کړو ستاسو نه ورځ د خالق نو وي منګه هغوی ته شی شادوګان ذلیله نو ګرځوله منګه دا واقعه نکالا عبرت د پاره د هغه چا چې مخکې و د دې واقعې نه وما خلفها د پاره د هغه چا چې وروسته د دې نه موعظة للمتقین او وعظ او نصیحت د پاره د متقیانو. ربط دا دی چې مخکې څه خباثتونه او غلط صفات او قبایح د بني اسرائیلو بیان شو او په هغې باندې څه عذابونه هم بیان شو. نو اوس دلته بل یو خباثت ذکر کوي او د هغې سزا او د هغې عذاب ذکر کوي. هغه دا ده د دوی د خباثت او غلط صفت دا دی چې دوی به په احکام شرعیو کې حیلې کولې او هغه به د خدای حکم به باطله او هغه به نه منه. نو دا واقعه چې کوم په دې آیت کې ذکر کړې ده نو دا د داود علیه السلام د زمانې واقعه ده. د داود علیه السلام په زمانه کې یهود چې دی بني اسرائیل هغه د دریاب په غاړه باندې په ساحل کې اوسېده مدین او د مصر په منځ کې. او څوک وایي مدینې نه چې شام ته سړی ځي په دې دریاب په غاړه باندې نو دغلته یو ځای ایله نوم یې ایله دا منځ کې وران شوی اوس بیا یهودو تازه کړ دی ایلات نوم یې وله ایښی دی ایلات بندرګاه دی. نو په دې کې هغه اوسېدل او د الله رب العالمین د طرف نه دوی ته حکم راغی چې تاسو ځان له یو ورځ خاص کړئ د عبادت دپاره. زما خو د جمعې ورځ خوښه ده الله پاک ورته وفرمایله او ستاسو چې کومه خوښه وي هغه ځان له غوره کړئ او په هغې کې به عبادت کوئ. نو دوی مشورې کولې خیر د هفتې ورځ یې ځانه غوره کړه وایي زموږ دپاره د هفتې د ورځ صحیح ده. دغه حکم بیا وروسته د سوارو ته هم راغلی وي الله پاک هغو ته وویل حکم راغی چې زما د جمعې ورځ خوښه ده او ستاسو ځانه خوښه کوئ هغو د اتوار ورځ خوښه کړه. نو جمعې ورځ مسلمانانو ته پاتې شوه دا د خدای په نسبت باندې غوره ورځ ده په ټولو ورځو کې. چې دا یې غوره کړه نو په دې کې به تاسو هیڅ کار نه کوئ تجارت به هم نه کوئ او نور کارونه به هم چې کوم دی هغه نه کوئ صرف عبادت به کوئ په دې ورځ کې. نو چې د هفتې ورځ چې کوم دی هغه د دوی لپاره د عبادت مقرر شوه نو الله پاک په دوی باندې امتحان وکړ چې زمانه خو دوی په هغه کې عبادت کو. وروستو الله پاک دوی باندې دا امتحان ازمایش راوستو چې د هفتې په ورځ باندې میان ډېر زیات و د دوی خوراک چې و هغه میان و په دغه ایله کې. نو په نورو ورځو کې به کم او وروسته صورت اعراف کې راځي چې په دغه ورځ باندې د هفتې په ورځ باندې به بر راختلي و حتی کې چې دا اوبه به کمې ښکارېدې او میان پکې زیات ښکارېده. نو دوی چې کوم دی د هغې لپاره حیله جوړه کړه د هفتې په ورځ باندې خو هغه میان نه نیوله د جمعې په ورځ باندې به یې د هغې نه نهرونه وکنستل ډنډې حوضونه دا به یې وکنستله بیا به یې د هغې ته اوبه دغه کړې راپرېښودې هغه حوضونو ته هر سړي به ځان نه خپله کنده وکنستله. بیا به د هفتې په ورځ باندې دو چپ پاتې شو غلي او چې کله به د اتوار ورځ راغله نو دوی به بیا دا میان جمع شوي دا ټولې ډنډې به ډکې وې نو دا به یې راوویسته دا به یې خوړم ډېره زمانه پکې ووته. نو دغلته تفسیر کبیر کې لیکل دي امام رازي صاحب چې
په دغه ځای کې 80,000 کسان تقریبا پاتې کېده، یو ښار و د دوی ایله یو، او په هغې کې 12,000 کسان داسې وو چې دوی منع کول، او څه کسان پکې داسې وو چې هغو چپ پاتې شوي وو. هغو د منع کوونکو ته ویل چې لم تعظون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. تاسو ولې منع کوئ هغه کسان چې الله پاک هلاکوي، او تاسو ورته وعظ نصیحت کوئ، پرېږدئ چې هلاکېږي تباه کېږي، چې نه مني خو خلاص دی. نو درېیمه ډله دا اوله ډله هغه وه چې هغوی به دا ښکار کو، دویمه ډله هغه وه چې هغو به دا ښکار کوونکي منع کول، درېیمه ډله هغه وه چې دې نیکانو خلقو ته به وي چې پرېږده خپل کار به کوي، خلاص شی دی. نو څه زمانه دغه شانتي وو، نو آخر چې دغه نیکان خلق د دوی نه تنګ شو، نو ورته وي چې موږ او تاسو په یو ځای کې نه شو اوسېدی. نو ښار کې دیوال ووهه، نیکان یو طرف ته لاړه او بدان بل طرف ته. نو یو ورځ چې دوی پاڅېده، نو په هغه طرف د دوی په دې طرف کې څه شور او دا نشته، څه اواز نه خېږي. نو دوی ورته څه دیوال وټاکه، پته ونه لګېده، واوښته ورپسې واوړېده. نو اخوا هغوی الله پاک یې عذاب راوستی. نو هغه ډله چې هغوی دا ښکار کو، حرام کار یې کو، حیلې کولې، په هغو باندې عذاب راغلی. او مفسرین وایي چې دا کوم کسان چې وي چې یاره خپل کار به کوي، نو په دوی مو عذاب راغلی دی. بعضې وایي چې په دوی باندې خدای پاک د دوی نه چپ پاتې شو، دوی هم چپ وو، نو الله پاک د دوی تذکره نه کړې. کوم کسان چې هغو منع کوونکي وو، کار به یې نه کوه، دا نور به منع کول، هغو الله پاک بچ کړه. نو دوی ورپسې واوښته، نو هغه د هغو نه شادوګان جوړ شوي وو. او په یو روایت کې راځي چې د ځوانانو نه شادوګان جوړ شوي وو، د دې مشرانو نه خنزیران جوړ شوي. نو دوی ورته وویل، جړلې، د سترګو نه اوښکې روانې وې، او شکل یې بدل شوی و، مسخ شوی و. دوی ورته وویل چې موږ تاسو منع کړي نه وئ چې مه کوئ دا ښکار، د خدای عذاب به راشي. تاسو به وایئ چې دا خو په مخه زیاتېږي، که عذاب راتلی نو دا ولې زیاتېږي، دا خو د خدای طرف څخه امتحان و ازمایش و. نو د یو اتوار د یو هفتې نه به بلې هفتې ته سیوا، او د بل نه بلې ته هغه ښه سیوا کېده. نو دوی ښه چې کوم دی هغه مش شو په دې کې، عذاب پرې راغی. نو دوی خبرې ادا نه شو کولی، خو د سر په اشاره وي چې او تاسو خو وایي دي موږ پرې عمل نه وکړی. نو که دوی ته به چا ووایي چې مه کوئ دا کار، دا خو حرام دی، دا حیلې مه کوئ، د هفتې په ورځ باندې تاسو باندې ښکار حرام دی، ناروا دی، مه کوئ. دوی موږ د هفتې په ورځ کاره کړ دی، د هفتې په ورځ چې کوم دی دا مایان خو په اوبو کې دي، خپې په اوبو کې دي. نو اوس هم خلک وایي خپې اوبو ته کړي دي، نو د مایانو خپې اوبو ته کړ وي د هفتې په ورځ، او د اتوار په ورځ به یې راوویسته. نو دغه قصه یې شروع کړې وه. آخر عذاب پرې راغی. نو دوی مسخ شو، شادوګان ته جوړ شو، خنزیران ته جوړ شو. اوس دغه بیا څه شو، د خنزیرانه شادوګانه. نو نور امت چې دی د ټولو جمهور قول دا دی چې دا ختم شو، 3 ورځې ژوندي وو، او د هغې نه وروستو بیا دوی مړه شو. ډېر په تکلیف باندې هغه ورځې تېرې کړې، او ژړل به یې، او دا خپل خپلوان دا به یې بویوله، او وبه یې ژړله، اوس صحیح کولی نه شو. نو بیا پرې مر راغی، مړه شو. د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې دا شادوګان چې دي دا د هغو د نسل نه دي. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې کوم قومونه چې مسخ شوي دي هغه پاتې شوي نه دي، هغو ختم شوي دي. 3 ورځو کې د هغو باندې مر راغلی او مړه. او دا خو مخکې هم وو دا شادوګان، او وروستو بیا هم دي، دا هغه نه دي. نو نور ټول علما چې کوم دی هغه دغه خبره کوي، او دلیل یې دغه حدیث دی. بغیر د ابن العربي مالکي رحمت الله علیه هغه وایي چې زما خیال دا دی چې دا شادوګان چې اوس دي نو دا د هغو د نسل نه دي، او په دې باندې څه دلایل ذکر کړي دي. دا ممسوخ قومونه چې کوم دي مسخ شو، دا مکمل طور هلاک شوي نه دي، تباه شوي نه دي. نبی علیه السلام په یو سفر کې وو، نو خلقو سمسرې راوړي، هغه یې دغه کړې، پاخې کړې، کاټوۍ په اور باندې پرتې وي. نبی علیه السلام چې راغی دا څه دي؟ دا سمسرې دي. چا پکې راوړي، نبی علیه السلام ته کېښودې، چا پخ کړ وي، چا ورته کړ وي. نبی علیه السلام وویل زما خیال دا دی چې مخکې یو قوم مسخ شوی او دا زه نه خورم،
دا اسنه چې دا هغه قومي دا بخاري شریف او مسلم شریف حدیث دی دغه شان ډېر څه روایت دی سمسرو په اړه کې نو هغه وایي د دې نه دا معلومیږي دا سمسري چې دي نو دا دغه دي ممسوخ قوم دی دا مسخ شده قوم دی بل روایت هغه د بخاري کې یو حدیث دی هغه کې دا راغلی دی عمرو بن میمون رحمت الله علیه هغه وایي چې جاهلیت په زمانه کې ما عجیبه واقعه لیدل وه په یمن کې زه خپلې ګړې بيزې مې سره ولې په دې کې مې وکتل چې یو شادو راغی نر او کوم چې ماده ونه د هغې په لاس باندې خپل سر کېښو بیا وده شو شادو چې وده شو نو بل یو شادو راغی نو دې شادوګۍ ته اشاره وکړه نو دا هغه خپل لاس په ونر باندې د هغه د سر نه راښکه پټ روانه شو پسې نو چې روانه شو نو دا جنسي عمل دوی وکړو بیا پټه راغله نو هغه سر یې بیا د دې شادو سر د لاس د شادو د سر د لاندې کېښوده بیا دغه شوه سملاسته شادو چې بیخ شو هغه نر او دا بین کړه نو پته ورته ولګېده نو هغه چې سخت غوسه شو او چغې کړې زه ولاړ یم اوس عمرو بن میمون وایي نو چې چغې کړې نو نور شادوګانې په ځان پسې راوسته نو هغو ته خپله ژبه کې خبره وکړه پوه کړه چې دوی زنا کړي دي نو هغه ولګېده هغه نور شادوګان نو دا تښتېده نو هغو راونیوه نو بیا ګټې ورپسې راوړي په هغې باندې سنګسار کړه او مړه کړه نو دا په زیناو باندې د په نورو حیواناتو کې ما سنګسار چېرته نه دی لیدلی بغیر د دغه شادو نه دا ما په خپلو سترګو ولیدل دی نو ابن التین رحمت الله علیه هغه لوی عالم دی هغه وایي چې نه دا یو توجیه په دې کې دا ده چې چې دا کوم شادوګان لیدل دي نو دا په شکل د شادوګانو کې او دا پیریان او پیریان هم مکلف مخلوق دی هغو که زنا وکړي نو په هغې باندې سزا هم ورکولی کېږي نو دا پیریانو نو ځکه ورله سزا ورکړله او بله توجیه پکې هم ذکر کړله یو خو دا خبره شوه چې سزا یې ورله د دې وجې نه ورکړله چې دا پیریانو او بل دا دی چې د بني اسرائیل چې کوم دی دا هغه وخت کې د جاهلیت زمانه وه چې بني اسرائیلو ته دا خبره یاده کړي چې ګورئ تاسو په دغه باندې سزا نه ورکوئ په زیناو باندې رجم نه کوئ او حالا کې دا داسې حکم دی چې هغه ثابت دی په کتاب کې او په تورات کې دا شته نو دغسې خبره یې کړله به هر حال چا خو د دې حدیث نه انکار کړلی چې دا د بخاري په ټولو نسخو کې نشته او یا دا حدیث چې کوم دی دا ټیک نه دی منه دی او څوک پوه شي نه دا حدیث صحیح دی د دې راویان صحیح دي لیکن په هغې کې دغه توجیحات دا کوم چې موږ وکړو نو صرف د ابن عربي مالکي رحمت الله علیه هغه وایي چې دا مسخ شده قومونه چې دي دا بیا وروسته هم پاتې شوي دي او نور امت چې دی هغه وایي چې نه 3 ورځې دو ژوندي پاتې شوي د هغې نه وروسته بیا دو مړه دي ختم شوي دي نو د دغه واقعي تذکره دلته کوي نو دو حیله کړوه نو حیله چې کوم دی په هغې داسې حیله کول چې په هغې باندې د اسلام او شرعي حکم باطلېږي دا ناروا دي حرام دي د دغسې حیلو نه ځان ساتل پکار دي ډېرې حیلې داسې چې هغې باندې حکم شرعي باطل شي نو په هغه کې یو حیله لکه یو سړی دی هغه باندې کال تیر شي کال او پیسې ورسره شته زکات پې لازم شو اوس 2-3 ورځې پکې پاتې شوې دی ولګېده هغه پیسې راواخېستې خپلې ښځې ته یې وبخلې دا ستا شو نو دی فقیر پاتې شو په ده باندې زکات نشته اوس په بل کال په هغې باندې اوړي نو هله په دې مال باندې زکات واجبېږي نو چې بل کال راغی نو هغه ولګېده دی خاوند ته یې دا مال راوبخه چې بیا بل کال ووت چې دی ولګېده چې هغه ښځې ته یې وبخه نو په دې طریقه باندې زکات په ده باندې راځي دا د خدای حکم باطلول دي او دغسې حیله حرام ناروا دا نه ده پکاره مخکې حیله اسقاط به یې کولی اسقاط کسان به راجمع شو په دې مړي باندې چې کوم دی د خدای بنده و عاجز و په ده باندې به څه حقوق او احکام به نو د دې وجې نه دی الله ته واپس کېدونکی دی او عاجزه دی نو راشئ قرآن به یې راوړ د هغې سره څه پیسې
نو داسې ښي طرف ته به هغه مولي صاحب دې کس له ورکړي ته یې قبول کړه هغه به ماته قبول دي نو هغه به هغه له ورکړي جو ته یې قبول کړي هغه ماته قبول دي زه ده له ورکوم چې دغسې تا به یې وګرځولې په دې طریقه باندې دا حیله اسقاطه نو دا وشو نو ده دا کوم منځونه او روژې او څه چې پاتې شوي دا هر څه چې کوم دی په دې باندې ادا شو نو دا خو ته قبول کړه نو قبول خو به هله وي چې دا هغسې په دې جیب کې یې ښودی دی او په جیب ته خو نه پرېږدي که نه هغه خوا بل له ورکوي هغه ته وایي ته یې قبول کړه هغه هم ځانه نه شي اخیستی خو هغه یې بل له ورکوي زمونږ په علاقه کې دغه شانتې دا دایرې به وي د اسقاط نو هغه به نو هغه به یو ځل دغه شانتې بړی شوی نو یو کس نو هغه راغی او بدماش شو دغه دی او تماچه به ورسره وه هر ټایمه هغه ته وایي ته قبول کړه ښه دا قرآن یې واخیسته هغه بیا واپس کېښود او روپۍ په دې جیب کې کېښودې پاڅېد روان شو دا څه کوې دا ده له ورکړه هغه تا ونه وایي چې ته قبول کړه هغه وایي دغسې قبول موږ نه دی ویل دی بل ته به ورکوي ټرک دی وکړه نو بل هم او چې تماچه پسې هم ویسته نو هغه چې هغه ووت پیسې خو ځانه قبضه کړې او جو سیرجان نوم یې و په کیکوړ کې دی پېژنده حاجي صاحب دا هغه دا چل کړی جو هغه شی چې ختم شو خلک بیا یې ریده بیا پیسې رانه دا بدماشان اخلي ختم شو دا شی نو دغه حیلې دي هسې بعضې داسې حیلې دي چې هغه شریعت ښودل دي هغې ته خو بعضې علما حیلې نه وایي خو الله پاک یو طریقه ښودلې د خدای پیغمبر ښودلي نو هغې ته موږ حیله نه شو ویلی خو بعضې ورته وایي چې نه دا یو شرعي حیله ده حیله لکه یو سړی دی هغه کجوري چې کوم دی هغه ورکوي یو کیلو کجوري دي خو ښې کجوري دي او بل طرف ته 2 کیلو کجوري چې کوم دی په هغې باندې ورکوي دا 1 کیلو پې اخلي هغه ردي غونې کجوري دي دا حرام دي دا شی ناروا دي ځکه چې دا جنس یو دی دواړه طرف ته کجوري دي په دې کې چې کمې زیاتې راځي نو سود پکې راځي نو سود خو ناروا دی حرام دی نو د دې وجې نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو دې ته وایي علما حیله وایي تاسو داسې وکړئ چې دغه کجوري چې کوم دي دا ردي کجوري دا خرڅ کړئ دا 2 کیلو په هغې چې کومې پیسې وشو نو په هغه پیسو باندې به دا ښې کجور بیا تاسو واخلئ نو دا کجوري یو طرف څخه کجوري شو او بل طرف څخه چې کوم دی پیسې شو نو په دې کې بیا سود نشته او چې دا کجوري په کجورو باندې بدلوئ نو په دې کې سود دی نو د حرام کار نه دا یو قسمه ځان بچ کول دي چې کجوري په کجورو بدلوي او یو طرف ته 1 کیلو بل طرف ته 2 کیلو نو خو سود دی حرام کار دی نو دې نه ځان سړی بچ کوي نو په پیسو باندې خرڅ کړي او په هغه پیسو باندې بیا ښې کجوري واخلي یا لکه د ایوب علیه السلام چې کوم دی هغه قسم کړی و هغه خپلې بیبي ته ویل چې زه به تا 100 کوړې وهمه 100 دورې نو بیا الله پاک هغه ته دا حیله وښودله چې دغه یو جارو جوړه کړه د ډکو نه 100 ډکې پکې جمع کړه په هغې باندې ووهه او ولا تحنسه قسم وماتوه نو دغه شو یا وکذلک کدنا لیوسف یوسف علیه السلام په باره کې چې راځي چې یوسف علیه السلام هغه خپل رور د ځان سره منې کړه د دې لپاره چې هغه چې کوم دی ځان سره وساتي وی دا تا غلا کړ دغه جام یې په هغه دغه کې ایښی د بادشاه هغه جام هغه یې په دې بار کې ورته ایښودی دا د دې حیلې لپاره چې دی منه شي دلته ما سره پاتې شي نو چې دی پاتې شو بیا به پسې دا نور ټول راځي نو دغه ته هم یو شرعي حیله وایي به هر حال خو هغه داسې حیلې چې په هغې باندې یو حکم شرعي باطلیږي نو دا حرام ناروا دي دغه نه دي په کار نو دوم دا حیلې کوي په دې یو حکم شرعي چې هغه باطلېده دو ته ښکار مه کوئ عبادت کوئ نو دو عبادت پرېښودی د خېټې لپاره به دا کار کوو نو دو ته وایي د موجوده بني اسرائیلو ته یهودو ته ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم تاخیر سره تاسو پېژنئ هغه کسان چې هغوی زیاتې کړی ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالي کې فقلنا لهم نو وویل موږ هغوی ته کونو قردة خاسئین شئ شادوګان ذلیله فجعلناها نو وګرځوله موږ دا واقعه یا وګرځول موږ دغه مسخ شده انسانان چې هغونه شادوګان جوړ شوي نکالا لما بین یدیها عبرت د مخکنو خلقو لپاره وما خلفها او د هغه چا لپاره چې وروسته دودونه وموعظة للمتقین وعظ او نصیحت د متقیان لپاره متقیان دا امت دی یا عام متقیان ته مراد دي د هغو لپاره واعظ نصیحت شو چې هغو ته عبرت واخلي لا اله الا انت صلى الله تعالى على خير